د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن دا اعلان کړو چې د پی ایس ایل میچونو کې به کراوډ ګراوند ته نه راځي او دا میچونه به په بندو دروازو باندې کیږي. نو د هغې حوالې سره نن د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن او د پی ایس ایل چې کوم مشر دی سلمان نصیر صاحب د هغې به یو اهم میټینګ کیږي. په دغه میټینګ کې به دی دا فیصله کوي چې آیا کراوډ مونږه سټیډیم ته پریږدو که نه، آیا کراوډ مونږه میچ کتلو ته ګراوند ته راپریږدو که نه. په دې باندې به نن یو ډېر اهم میټینګ کیږي ځکه چې کله نه محسن نقوي دا اعلان کړی چې کراوډ مونږ نه منو نو ډېر زیات تنقید ښکار جوړ شو. شهید افریدي مو ورپسې بیان جاري کړی چې دا هسې د پی ایس ایل نه ګپ شپ جوړ شو چې کراوډ ته نه منې نو بیا د پی ایس ایل مده نشته دی، بیا یو قوامه دا خو یو قسم لستا شکست دی. نو په دې باندې بننه د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن او د پی ایس ایل مشر سلمان نصیر میټینګ کوي او په دغه میټینګ کې به دا فیصله کوي چې آیا مونږ ګراوند ته تماشیان پریږدو که نه، مونږ ګراوند ته کراوډ پریږدو که نه. نو یو غټ بریکینګ نیوز به انشاءالله کتلو نن میلاویږي. نو ستاسو څه خیال دی چې آیا محسن نقوي به تماشیان ګراوند ته پریږدي که نه؟ کمنټ لازمي وکړئ.